अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काका जी ذره وایي چې نوم څه دی او رقم ځای تاریخ ساتي او زما نوم رویداد خان دی. زه د اخوناباد نمبر 3 رهایشي یم. اخوناباد کې پیدا شوی یم، غټ شوی یم، ټوله زندگی مې په اخوناباد کې تېره شوه. دا راته زیاتې شوی چا سره شوی دی؟ دا زما رترس زوی دی، د علي دواړه خپې ماتې دي. زما ځوان دولت خان اولی. نو دا راته وایي چې هغې سره لکه دا ولې شوی دی؟ دا جی زمونږ په یو لک باندې دعوه ده، خو هغه چې کم دی هغه دې وخت سره روپوش دی. مونږ ته د هغه باره کې هېڅ معلومات نشته دی، خو په مونږ خلکو باندې هېڅ قسمه دعوه نشته دی. دا بې ګناه خلک یې مونږ نه اوچت کړي دي. دا زما رتره زامن او دی د مختلف کورونو نه اوچت کړي، د مجرم د کور نه هم نه دي اوچت کړي، د خپلو کورونو نه اوچت کړي دي او هغې باندې بیا تشدد کړی دی او دا زیاتې ورسره کړې دي. دا زیاتې تاسو سره چا کړی دی؟ دا مونږ سره کاشف حیات، تانا پندو اور چوکی انچارج ملک امان او هغه سره باقي نفري چې کومه وه دی مونږ سره کړې دی. هلکانو له خپې هم ماتې کړي دي او د دې نه علاوه په بله شپه بیا راغلي دي، شپه 2 پسو دی په 22 اوچت کړي وو، په 24 چالان کړي دي، په 26 بیا راغلي دوباره، په 26 بیا چاپې والي دي او زمونږ په کورونو کې یو لوښې لرګي روغ نه دی پرېښي، ټولې راله مات کړي دي. او په جواب کې چې زما والد صاحب ورجوخ شوی دی، هغه ورته الله ته څه کوې؟ ویل فلم د سره جوړوم، تاسو سره مونږ فلم جوړو. په تاڼه کې هم دا دمکي وله ورکړی چې دا سره به زه فلمونه جوړوم او بیا په کور کې هم وله دا دمکي. نو دغه د دې جي فلمونه دي، مونږ خو عاجزه خلک یو، مونږ خو د فلمونو جوړولو وس والا نه یو، نه د خبرو اترو والي. مونږ سره د انصاف وکړی شي، مونږ د بالا افسرانو نه درخواست کوو چې مونږ سره انصاف وکړی شي. نو دا راته تاسو لکه دا سوال نه اوچتو چې د اخر مونږ سره ولې کېږي؟ یاره جي مونږ خو غریب خلک یو، مونږ پوهېږو نه چې مونږ چې دا اوس هم دې ځي پورې رسېدو د یو بل په مرسته او تعاون ګینې مونږ ته دا ځای هم نه معلوم. دا زمونږ په ژوند کې پیله ځل دی چې دې خبرو اترو له مونږ دلته راځیر شو. اوسه پورې مونږ د دې خبرو اترو نه هېڅ قسمه نه خبر چې دې کې دا ښه او بدي. خو جي دا د پولیس خپله یو ذاتیت دی. زما والد صاحب له بار بار هغه دمکي ورکوي چې تا سره زما ذاتي خبرې دي. دا اوسو په تاڼه کې مو ته دا خبره کړې، په دغه کې مو بار بار ورته دا خبره کوي چې دا مونږ جي تا سره فلم جوړو. برای مهرباني مونږ د بالا افسران دي زمونږ مدد وکړي او د دې فلم جوړولو والا کمزوري سوچ افسرانو نه دي زمونږ ځان خلاص کړي. مونږ ډېر عجز او مجبور او غریب خلک یو، مونږ ظالمان نه یو، نه دعوادار یو د چا، نه راماندې د دنیا هېڅ قسمه، نه مونږ جرایم پیشه خلک یو، نه هم جرایم سره څه تعلق دی. مونږ سبزي خرڅولو والا خلک یو، د ښار په کوڅو کې سبزي خرڅو او زندگی چې زمونږ کومه د پاکه تېره شوې ده. دغه یو هلک را کې چې کوم د غلطي تې شوې ده، هغه خپلو یارانو دوستانو سره دغه هلکان چې کوم سره جنګ جګړه شوې ده، دا به یو ځای ګرځېدل، یو ځای به تعلق و. مونږ ته خبر هم نه و چې دې کوم ځای کې جګړه کړې ده او کوم ځای کې د دې واقعه شوې ده. مونږ د دې نه بالکل لا تعلق و ده چې کله کار وشو د هغې نه پس خبر شو. نو خدای شته مونږ پې هم په خپل سړي بد ویو، مونږ د خپل سړي مرسته نه کوو. خو مونږ د خپل سړي مرسته کوو، خو مونږ ملامته ګناهګار یو. مونږ خو د مرسته نه کوو، نه زما د رتره زامن زما د دې ترور مرسته کوي، نه زما د پلار کوي. مونږ جرګې ته هم دا خبره کړې چې هلک کو تاسو ونیوو او کوم حکومت ونیوو، کو چا مړ هم کو مونږ یې رپورټ دعوه هم نه کوو. دې پورې مونږ بې ګناه خلک یو، مونږ خو ګناهګار نه یو. چې کوم ګناهګار دی هغې سره دیو کي که نه، خو مونږه څه وویلې خو مونږه ملامته که نه. بې ګناه خلکو باندې خپې ماتول او د دې باندې تشدد کول، دا د کوم ځای قانون دی؟ مونږ په خپله 7 کاله ما ډیوټي کړې ده په رضاکارو کې. ما خو یو افسر نه دی کتلی چې داسې رویې اختیار کړې.